علم التفسیر د قرآن شریف د تفسیر علم. علم التفسیر دا یو مستقل علم دی، لکه څنګه چې دا نور علوم متداوله دي، بالکل همدغه شانته علم التفسیر هم یو علم دی. او لکه څنګه چې د دې نورو علومو دپاره تعریف، موضوع او غرض شته دی، او د هر یو علم شروع کې طالب العلم ته هر استاذ دغه علم تعریف، موضوع، غرض زده کوي. نو دغه شانته پکار دی چې هر یو طالب العلم ته د علم التفسیر تعریف، موضوع او غرض هم یاد وي. نو علم التفسیر چې کوم تعریفونه دي کتابونو کې، تعبیرات مختلف دي، لیکن معال د ټولو یو دی، او پکار دا چې تاسو ته یادي هو علم يبحث فيه عن كتاب الله تعالى من حيث الاطلاع على مراد الله تعالى. علم التفسیر دا علم دی یبحث فيه چې په دې علم کې بحث کولی شي عن کتاب الله تعالی، دا الله د کتاب. او بحث خو چې کېږي د کتاب الله نه، نو دا هر یو بحث جهت ځان له ځان دی. علم القراءت دغه شانته علم الحدیث، علم الفقه، څومره چې علوم دي، لکه تاسو ته یادي الکلمۃ، دا د علم الصرف هم موضوع ده، او د علم نحو هم موضوع ده، لیکن جهت د بحث د کلمې نه په علم النحو کې دا جدا ده، او جهت د بحث د کلمې نه په علم الصرف کې جدا ده. علم النحو کې ته بحث کوي من حيث الاعراب والبناء وكيفية التركيب بعضها مع بعض، او علم الصرف کې د کلمې نه بحث کوي من حيث الاشتقاق والإعلال والتخفيف والإدغام والتصريف. جهات د بحث بدل بدل دی. نو کتاب الله نورم د ډیرو علومو موضوع ده، لیکن علم التفسیر کې کتاب الله دا چې موضوع د علم التفسیر دا، نو دغه جهت د بحث هغه د نورو علومو د کتاب الله نه د بحث د جهت نه مختلف دی. علم التفسیر کې چې بحث د کتاب الله نه کیږي، نو من حيث الاطلاع على مراد الله تعالی، د جهته د اطلاع نه، د حیثیته د اطلاع نه په مراد د باری تعالی باندې چې دی
قرآن شریف نا کتاب الله نا دا الله مراد سره او دا کتاب الله چې دا تعبیر دی د القرآن المجید نا ستاسو ته یادي دو قسم باندې دی مدارسوں کې اکثر بیشتر د دې تذکرہ کیږي چې دا کس د حافظ دی د قرآن شریف نو چې کوم حافظ ته ښه قرآن نه یاد یو څو پوره ورته نه یاد نو ودام حافظ دی خدا د قرآن کلی حافظ او څوک چې ټیټ حافظ وي نو دا د قرآن جزئی حافظ دی جزئی نہ مراد الحمدنا والناس پوری دیتا قرآن جزئی وئی قرآنی جزئی اور چونکہ ہر حصے باندې د قرآن اطلاق کیږي د قرآن شریف په هر جمله باندې ہر آیات باندې ہر سورت باندې دې د وجه نه دیتا قرآن کلی وئی په حکم د مسح د مصحف کې چې قرآن شریف ته څوک لاس ته گئی مصحف ته نو بغیر د اودس نه ورته لاس ته ګول جایز نه دي نو دا حکم عام دی چې دا قرآنی کلی وي او قرآنی جزئی وي نو هو علم یبحث فیه دا علم دی داسې علم یبحث فیه چې په دې علم کې بحث کولی شي عن کتاب الله دا الله د کتاب نه د قرآن مجید نه نو قرآن عن کتاب الله کې کتاب الله دا دوه قسمه د کتاب الله ته شامل دي هم کتاب کلی تا هم کتاب جزئی تا خود څه حیثیت نه ځکه قرآن چې څومره خدمت شوی دی په دنیا کې عالمی طور سره دسې خدمت په دنیا کې د بل کتاب نه دی شوی خدا هر خدمت د کتاب الله چې کوم جهاد دی نو هغه مختلف جهاد دی یو جهاد نه دی نو علم التفسیر کې چې بحث د کتاب الله نه کیږي نو من حیث الاطلاع على مراد الله تعالی من حیث الاطلاع على مراد الله تعالی دا څه دی نه چې تاسو ته د علم صرف تعریف موضوع غرض یادی د نحوی دی یادی د منطق دی یادی خو د کتابونو د کتاب د خدمت چې کوم علم دی علم التفسیر څوک د هغې تعریف تپوس نه کوي نو بیا ورته تاسو اک بک حیران پاتې کیږئ او دا د هر ملګري ته یادي علم التفسیر تعریف سره هو علم یبحث فیه عن کتاب الله تعالی من حیث الاطلاع على مراد الله تعالی او موضوعی عمدہ کتاب الله دا قرآن شریف دا آیاتنا تمام آیاتنا من حیث الاطلاع على مراد الله تعالی او غرض اغا الفوز بسعادت الدارین الفوز بسعادت الدارین د دوانو دارینو
د دنیا او د آخرت چې کومه نیکبختی ده، کوم سعادت دی، هغه کې کامیابېدل، هغه کې کامیابېدل، کامیابی د خوشبختی، د سعادت مندی د دنیا او د آخرت. السعادت الفوز بسعادت الدارین. لیکن دنیا کې سعادت څه شی دی او په آخرت کې سعادت څه شی دی؟ دنیا کې سعادت هغه اعتقاد موافقت دی، خپل اعتقاد صحیح کول دی، موافق کول دی د کتاب الله سره، چې ستا عقیده به هغه وي کومه چې د الله کتاب پیش کړي. عقیدې لحاظ سره ستا عقیده به د قرآن خلاف نه وي. نو عقیده به د قرآن خلاف کله نه وي چې ته قرآن باندې پوهېږي. که ته په دې نه پوهېږي چې قرآن کې څه دي، نو ته به خپله عقیده د قرآن موافق څنګه ساتې؟ دلته م یاد ساتئ دا خپل عقیده د قرآن شریف مطابق جوړول دا ایمان دی قرآن باندې کړ. لیکن دا ایمان یو ایمانی اجمالی دی، یو ایمانی تفصیلی. بس ایمان د صحت د پاره خو ټیک ده، دغه ایمانی اجمالی کافی دی چې د قرآن کې څه چې دي زما په دې باندې ایمان. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. لیکن ایمان تفصیلی د پاره ضروری دی چې موږ ته د قرآن شریف معلوم وي، او د یو مومن مسلمان په حیثیت باندې دا ضروری دی چې کم از کم د انسان او د مومن په زړه کې دی یو تړپ وي، محبت دی وي، جذبه دی وي چې یاره د قرآن کې څه دي. نو تفصیلی ایمان د پاره ضروری دادی چې موږ ته قرآن شریف د الحمدنا والناس پوری تفصیل سره معلوم وي. نو خپل عقیده د قرآن شریف مطابق جوړول، اجمالا هم او تفصیلا هم. ځکه چې تفصیل راشي نو هغه کې بدا زید د عمل جذبه بدا کې موجود ہے، او عملیاتو کې خپل عمل دنیا کې سعادت څه شی دی؟ عقیده دې درسته ده، او د عقیدې د درستګۍ سره د کومو احکامونه چې الله منې کړی د هغې نه ځان وساتي. الاجتناب عما نهى الله عنه، دا هغه څیزونه چې الله ته ساتلی د هغې نه ځان وساتي. او امتثال عمل کول په هغه احکامو باندې د کومو احکامو د کولو چې حکم الله تعالی کړی. د غرض دی د دې نه پس ډېر اختصار سره درته ویما دا مقدمه ډېره اوږدو منه. قرآن شریف کې بنیادی 15
علوم بیانېږي چې قرآن شریف تاسو د الحمدنا والناس پوری تاسو لولئ نو د دې پنځو نه به خالي نه وي. دا پنځه احکام قرآن شریف کې بیانېږي. د قرآن شریف چې کوم قریبی خادم علوم دي علم التفسیر د دې خادم علم دی کنه اسه خو علم صرف هم دی نحو هم دا منطق هم دی دا ټول دي. دا د حضرت شاه ولی الله محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب دے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر وڑا دورہ کی دا شامل نصاب دے لیکن دا دے چھے وڑے دورے کے دوائلو نا دا مخ کے ویل پکار دی دانشتا صبح دے دا وڑے دورے دو انتظار کوي چې وړې دورې ته کله ورسېږم نو دی د لیکلي دي چې قرآن شریف څومره چې معانی د قرآن دي معانی منسوسه لا تخرج عن 5 علوم د دې 15 علومونه خارجي کی نه د دې 15 علومونه بهر نه وځي. یو د علم الاحکام قرآن شریف کې بیان چکیږي نو د علم الاحکام کی علم الاحکام نه مراد څه دي؟ واجب، مندوب، مباح، مکروه، حرام. واجب، مندوب، مباح، مکروه، حرام دام قرآن کے بیانی اور قرآن کی شتہ دے. لیکن قرآن شریف نا دا علوم رئیستو دا پارا هم علم پکار دے کنا دا قرآن شریف نا رئیستو دا پارا هم علم پکار دے. دا جاہل جوحالا و کار نہ دے اگے دا پارا علم درکار دے پویا درکار دا. ځکه د دې لپاره مستقل تفقد علماء ده مستقل تفقد علماء او هغه ته ویل کېږي فقها. د دې تعیین او تعین وسو کوي دا با علماء مجتهدین کوي. تاسو خبر باندې پوهیږئ. او به دا واجب، مندوب، مباح، مکروه، حرام دا صرف عباداتو کې نه دي. تاسو خیری چې دا عباداتو کې دي نه دا عام دي چې دا معاملات وی او که تہذیب الاخلاق وی او کدا تدبیر منزل وی او کدا سیاست مدنی وی او کدا د قبیله د عباداتو نه په دې ټولو کې دا واجب، مندوب، مباح، مکروه، حرام دا ټول موجود دي.
څوک چې د دې څیزونو نه انکار کوي دا سړی جاهل دی. جاهل په دې پوهېږي نه او دې نه خلاصون نشته. دویم علم الجدل. علم الجدل، علم الجدل نه مراد اغا محاجده استدلال دے، رد دے پا فرق ضالہ اربعو باندې. څومره چې دنیا کې تا قیامت فرق راځي نو دغه څلورو ډلو نه بهر نه دي، د هغې نه بار کېدی نشي. یو ډله د هغه ډلو نه یهود دي. یهود، نصارا، د یهودو ځان له اعمال دي، ځان له عقاید دي. د نصاراو ځان له عقاید دي، اعمال دي. مشرکین دریم او څلورم منافقین. قرآن شریف د دې څلورو ډلو رد کړی دی. د قیامت پورې چې رد کیږي د دې څلورو ډلو به کیږي، خو کس د دې څلورو نه بهر وځي نه، ځکه د اعمال چې وي، کردار چې وي، یا به د یهودو کردار وي یا به د نصاراو کردار وي، یا د چې کوم عمل او عقیده ده یا به د مشرکانو وي او یا به د منافقانو وي. منافق یا ساتي دو قسم ده، یو منافق عرفي او بل منافق شرعي. شرعي منافق دیتا وای چې د دین اسلام متعلق اظهار د حقانیت کوي، خله باندې اقرار دا کوي، لیکن زړه کې د دې اقرار د اقرار لسانی د جبې د اقرار منافی عقیده پرته وي، دیتا منافق شرعي وي. او یو منافق عرفي دی. منافق عرفي، عرف کې ورته منافق ویل کېږي. تا ته یو شان خبره کوي او زړه کې بل شان کوي، دې ته عرف کې منافق ویل کېږي. زړه باندې یوه ده، په خولې بله ده. یو د دغه منافق عرفي د دغه مشرک، د دغه نصاراو، یهودیانو با الفاظ دیگر د کافرانو صفات دي چې دغه تعلق د عمل سره ضروری نه ده چې دغه یهودو، نصاراو، مشرکینو، منافقانو هر قول و فعل، هر قول و فعل سره د انسان د اسلام د دایره نه خارج شي، او هغه د یا یهودي جوړ شي، یا د نصرانی جوړ شي، یا د مشرک جوړ شي، یا د منافق جوړ شي. دغه ګډ مثالونه دي. دروغ ویل ګناه کبیره ده. د مؤمن شان نه دی چې دروغ وایي، منافق دروغ وایي. لیکن کله چې یو مؤمن مسلمان زړه کې عقیده ده حقانیت د دین اسلام ده او دروغ وي، ګناه کبیره ارتکاب ضرور وکړو، د لوی ګناه مرتکب شو،
لیکن دا د دروغو ویلو سره نه منافق دی نه مشرک دی نه یهودی دی نه نصرانی دی، گناہگار ضرور دی، مجرم ضرور دی. نو دویم قسم علم الجدل قرآن شریف کی امتا بیانی بھی کر دلتا یا ساتھی دا علم الجدل دا مخالف رد کول بس. لیکن رد کول دا مخالف صدا پارا کے چاہے دا اسلام دعوت ورکے دا اسلام حقانیت داغه پزړه کې راسخ کې مضبوط کې، نو دا یو دعوتی امر دی. دعوتی نن سبا چې کوم مولایان صاحبان دي هغه په دې نه کوي، ځکه ته چې چاله دعوت ورکې نو تب داغه مزاج شناسایی بتا کی پکی، تب دسی طریقہ باندې داغه د عقاید درد نه کې داغه د اعمالو چغستا دشمن شي. دعوتی امر کې بتا داغه ځان خیرخوا جوړه. ابراهیم علیہ السلام وایي کنه یا ابتی، هغه پلار نه دی، تفصیل براشي التبدر تویم. آزر تا د ابراهیم علیہ السلام پلار ویل ظلم عظیم دی او قرآن شریف نادانی دا، قرآن شریف باندې ناپوهی دا، دا قرآن شریف نا جہالت دے. څوک چې آزر تا د ابراهیم علیہ السلام پلار وی نه نه دعوت سلسله داسې دا ته چې چاله دعوت ورکې کاغه کس ستا هم عمر وی نو هغه دی روړ دی، هغه سره چې کوم برتاو ستا دی هغه به د ورورولۍ وي. که عمر کې ستا نه سیوا دی، جاه جلال کې سیوا دی، عرفی حیثیت هغې اوچت دی، هغې ته یا ابتی اے بابا جی. که ستا نه هغه عمر کې مرتبې لحاظ سره عرفن کم دے لاندې مرتبه کې دے، هغه سچ کله ته دعوت ورکې نستا انداز گفتگو هغه به داسې وي لکه پلار چې زوی له دعوت ورکوي، د خیرخواهۍ هغه عنصر به پکې نمایه وي. تب هغې باندې ډزې خو به نه کوې که زمنګ بدقسمتی دا ده چې د پښتنو په دې مزاج کې او سم موده مخکې نه د پښتنو خو حکمرانی کړې ده که نه مغولو باندې او دا هندوستان باندې چې تلل به نو دا جنگ او جګړې او دا حاکمیت سم مدت نه پس د مسلمانانو ذهنونو باندې سور دی. نو دی چې کومه خبره دعوتی اصول باندې پکار ده هغه حاکمانه انداز باندې کوي، حاکمانه انداز باندې، قاضیانه انداز باندې، آمرانه انداز باندې. او ته چې کله قاضیانه، مفتیانه، حاکمانه، آمرانه، جابرانه انداز اپناو کې نو مخالف بستانه لري وزي جدا کیږي، ستا زړه کې به داغه ستا محبت نه پیدا کیږي. الکه ته بادشاہ نه د الله بندا، قاضی نه، ته مفتی نه، ته جابر نه، حاکم نه، آمر نه، ته خبر یو سوالیه انداز باندې هغه ته خبره کوي، هغه ته وګوري چې ستا دا خبره کم حد پورې دیتا فزیرائی ملاویگی نو بے آغا شانتا با دعوت چلے. نو اس دی مولیانو دا زاننا بغیر دا سوجنا قاضیان جڑ کلی دی
نو دی انداز آمیرانہ دے، بدماشانہ انداز دے، احکامات جاری کئی. الکا کینا په خپل ځای باندې تا ته ګورم، ځکه دا خلک د جنگ او جګړو د ډز او د ډوس دومره عادت شو چې د دی هغه مزاج بدل شوی. نو علم الجدل دی، لیکن جدل نه مراد نه دی ته همیشه به تا ټوپک په اوږه باندې کېښودی، داسې نه، دا غلط طریقه ده. دا قرآن شریف اندازی تبلیغ نه دی، اندازی بیان نه دی. دې باندې به وروستو خبره ته کوم انشاءالله. قرآن شریف مختلفو آیتونو رڼا کې. او دریم علم التذکیر بآلاء الله، علم التذکیر بآلاء الله، دا د قرآن شریف دریم مستقل عنوان دی. د الله د نعمتونو یاد دلاول خلق، دا نعمت در باندې الله کړي، دا نعمت در باندې الله کړي، دا نعمت در باندې الله کړي. دا کوم چې من میلاد النبی کوو، دا د علم التذکیر بآلاء الله یو فرد دی، یو فرد دی. کم کسان چې میلاد النبی نه مني، هغه د قرآن شریف د علم التذکیر بآلاء الله چې کوم 1/5 حصہ 1/5 حصہ د قرآن شریف دا دغه حقیقت باندې پوی نه دی، پوی نه دی، د جهالت حصار کې گیر دی. دغه شانتات سلورم نمبر علم التذکیر بایام الله، علا الله د الله نعمتونه، او ایام الله نه مراد هغه ورځې چې کوم ورځو باندې، کوم ورځو کې الله د خپل بندگانو باندې لوی لوی نعمتونه کړي دي، یې ور باندې غټ غټ عذابونه راوستي دي. نو ربیع الاول شریف دا علم التذکیر بایام الله هم دی، ځکه د حضور د بعثت نه او د حضور د ولادت نه لوی نعمت کوم ورځو کې چې شوی دی، د دې نه لوی نعمت بل نه دی. نو 15 بنیادی علوم قرآن بیانوي، او هغه 15 علومو کې یو دریم نمبر علم التذکیر بآلاء الله، او څلورم نمبر علم التذکیر بایام الله. نو دا میلاد شریف دا هم د قبیله د علم التذکیر بآلاء الله نه، او هم د قبیله د علم التذکیر بایام الله. او پنځم نمبر علم التذکیر بالموت وبما بعد الموت، علم التذکیر بالموت وبما بعد الموت، دا اصلاحی بیان دی علم التذکیر، علم التذکیر.